الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وقص علينا فيه ما يصلح حالنا في كل آن، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام بين لنا في روضة القرآن صفات الحاكم التي تصلح به العباد ويسعد به العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل نبي أرسل وأعظم قائدا عرفته بالدنيا، وأحسن من اتصف بصفات الحاكم العادل، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زما محترم مسلمانان ورونو، مخکې قسط کې موږ د حدیث تشریح کړې وه، اجمالی تشریح موږ د حدیث کړې وه چې سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، چې په هغې کې موږ دا خبره معلومه کړې وه چې کوم صفات دي او دا ظل څه ته ویلی کېږي، او یا په دې کې صرف سړي خاص دي او که نه زنانه هم پکې راځي، او دا صرف دا صفات خاص دي د ظل دپاره او که نه نور صفات هم پکې شته. دې باندې مونږ تفصیلي خبره کړې وه. اوس راځو چې د امام عادل په دې کې د عدل لغوي او اصطلاحي تعریف کوو، ورپسې بیا مونږ د امام عادل د هغې صفات ذکر کوو، بیا دا خبره ذکر کوو چې امامت دا کوم ځای پورې رسیږي. انشاءالله په دې قسط کې به مونږ دا خبرې بیانو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې ما ته د حق وینا توفیق راکړي. د زما محترمو ټولو کې اوله خبره هغه د عدل وه، چې عدل په لغت کې ویلی کېږي خلاف الجور، خلاف د ګناه ته ویلی کېږي، ظلم ته ویلی کېږي، جور ویلی کېږي ظلم ته. او په وهو القصد فی الامور، دغه په کارونو کې قصد دی. یو انسان چې کوم کار کوي نو په کار دی چې دا د عدل نه کار واخلي، د ظلم نه کار وانخلي، ځکه الله رب العالمین هم ظلم نه خوښوي. حدیث قدسی دی چې الله رب العالمین فرمایي چې الله خپل ځان لپاره ظلم نه خوښوي، نو ای بندګانو تاسو هم دا ظلم خپل ځان لپاره مه خوښوئ. نو د دې وجې نه کم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی نو هغه په انصاف او په عدل سره راوړی دی. او په اصطلاح کې د عدل معنا ده وهو ان تعطى من نفسك الواجب وتأخذه، ته دا واجب د خپل ځان نه واخلې او بل له ورکې. وقیل او چا داسې معنا کړې ده عبارة عن استقامة على طریق الحق بالاجتناب، دا عبارت دی د استقامت نه، د هغه لارې د حق نه چې په هغې باندې ظلم او په هغې باندې ګناه د دې نه ځان بچ کولی شي. نو زما محترمو دا هو د عدل لغوي او اصطلاحي تعریف. اوس راځو دې خبرې ته، دغه امام عادل چې په حدیث کې ویلی شوی دی نو د دې حکمران څه صفات دي، څه شی به دا حکمران په خپل ځان کې راولي چې دا په دې صفات د عادل کې راشي. نو ټولو کې اول زما محترمو چې علماو ذکر کړی دی چې د حاکم دپاره دا خبره پکار ده چې د خپل د رعیه تپوس وکړي، ځکه الله رب العالمین د سلیمان علیه السلام په باچاهت کې د هغې په صفاتو کې دغه خبره لیکلې ده چې کله هغه خپل باچاهت ته راغی نو ویې کتلې د هدهد موجود نه و، تپوس یې وکړو چې هدهد څه شو. نو الله رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. زما د مجلس نه دا هدهد ولې غایب شوی دی، یا خو ما له کوم دلیل راوړي او یا به ولې زه سخته سزا ورکوم. نو ټولو کې اولنۍ خبره هغه د امام عادلون دپاره څه ده چې انسان عدل هله قایمولی شي، انسان عادل هله جوړېدی شي، یا حکمران عادل هله جوړېدی شي چې هغه د څه نه کار واخلي، د عدل د انصاف نه کار واخلي. او دا انصاف به انسان کې کله راځي چې کله هغه خپل د رعیې تپوس وکړي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې تاسو به لوستي وي، یا که نه م لوستي زه به تاسو ته ووایم
چې هر کله الله رب العالمین دا آیات را نازل کو چې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. چې کله الله رب العالمین دا آیات نازل کو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه هغه خپل کور کې کېناست او جړلې نو چې ورځ تیر شو دوه ورځې تیر شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې هغه ثابت نه ښکاري چرته دی. نو صحابي را پاتې چې الله رسول هغه زما گاوند کې پاتې کېږي زه به معلومات وکم چې څه چل دی چې هغه ورغه تاسو وکړو نو هغه ورته ویل چې نافق ثابت دا منافق شوی دی. ولی الله رب العالمین دا آیات را نازل کړي چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي زما आवाज د رسول الله صلی الله علیه وسلم د आवाज نه اوچت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې انت لست من النار انت من اهل الجنه ته جهنمی نه بلکې ته سي جنتی راشه وي. چې ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسله ده صحابي ورته ویلي نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي راوخته ورته ویل دا مطلب نه دی بلکې مخکېواله به نه کوي کوم خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکي په هغه باندې به عمل کوي دا هغه نه به تیریږي نه. نو ګوره د زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د رعیه تپوس کړی د خپل صحابه تپوس کړی چې یو ورځ بنو بل ورځ بنو نو تپوس به وکړي چې یار د زما ملګری ولې نشته دی دا چرته ځي لکه څنګه چې الله رب العالمین د سليمان علیه السلام مبارک دغه خبره وکړه مونږ ته. نو همدغه شان د زما محترمو په سورة قصص کې الله رب العالمین فرمایي یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوي الامین. هغه د شعیب علیه السلام هغه لونه چې کله خپل ګډاون له اوبه ورکولې نو طاقت نه لرلو چې کوینه بوکره وخېږي. نو موسی علیه السلام هلته ولاړو نو هغه ولا بوکره ویسته هغه ته سیټ ته شي چې زه د اوبه راوباسم اوبه یې ولا راویسته چې کور ته لاړل نو همداسې پاتې نه شول بلکې څه یې وکړه خپل پلار ته یې وویل چې دا سړی راوغواړه دا ډېر قوي قوت والا دی او امین سړی دی نه یې مونږ سره څه دغه وکړو زیاتی وکړو نه یې مونږ ته څه دغه وکړو بلکې زمونږ ډېر امداد وکړو زمونږ ته ډېر ښېګړه وکړله او زمونږ دپاره یې د کوي نه بوکه ښکته کړه اوبه یې راویستلې ډېر قوت هم پکې موجود دی. نو ګوره چې کله الله رب العالمین چاله مشري ورکي چاله حکمت ورکي نو هغه ته پکار دی چې هغه اول کې څه وکړي د خپل رعیې تپوس دی وکړي تفقد دی وکړي چې یاره دا زما رعیه څه کوي دا زما رعیه په کوم حال کې ژوند تېروي زما رعیه د څه پکار دی زما رعیه چې دی نو خوشحاله ده که خفه ده. عمر رضی الله عنه سیرت به تاسو لوستی وي په هغې کې عمر رضی الله عنه د هر څه تپوس کوي ډېر جلالي انسانو ډېر غوسناک انسانو خو بیا هم کومه فیصله کوي تپوس کوي زما محترمو. د دې د وجې نه علماو بل دلیل د یوسف علیه السلام پیش کړی دی چې یوسف علیه السلام چې کله جیل نه راخلاص شو د باچا د خوب لیدلو نه بعد چې هغه تعبیر ورته وویل نو باچا ورته وویل چې راوله دا یوسف علیه السلام زما خواله چې کله یوسف علیه السلام یې راوستو باچا خواله نو باچا ورته څه وویلې چې جعلني علی خزائن الارض موږ تاله عهده درکو چې کومه عهده درکو نو یوسف علیه السلام څه وویلې جعلني علی خزائن الارض ما چې کوم دی نو د په دنیا باندې هغه کې وزیر خزانه مقرر کړي انی حفیظ علیم زه سیمه حفاظت کوونکی او پوهه انسان یم. نو وګورئ زما محترمو دلته څه استدلال دی د تفقد نه هغه تفقد استدلال دا دی زما محترم چې کله وروڼه د یوسف علیه السلام رالل نو تپوس یې وکړو چې ګوره ستاسو هغه یو پیټ چې کوم دی کم دی او یو قسم نه دی راوستی پیټ هم زیات دی او قسم نه دی راوستی. نو یوسف علیه السلام تپوس وکړو ګوره تپوس یې وکړو دا غرونو ته چې او زمونږ یو ورور دی خپل پلار سره دی پلار نه راپرېښوستی راته یې ویل چې دا بار ویسئ. نو یوسف علیه السلام ورته چې هغه ورور به بل ځل چې دی نو راولئ که هغه هم را نه وسو نو پیټ سامان زه تاسو ته نه درکوم زما محترمو. نو همدغه رنګې دلته لوی صفت د امام عادل هغه څه شی دی تفقد دی چې خامخا به دا انسان څه کوي د تفقد به کوي معلومات به کوي د خپل د رعیې چې زما رعیه په کم حال کې ده زما رعیه څه کوي زما رعیه خوري څه سکي څه ژوند څنګه تېروي نو دا ټول تفقد به دا کوي.
دویم زما محترمو دویم صفت د امام عادل هغه څه دی القوة والعلم والامانه چې د انسان سره د حاکم سره به قوت موجود وي او دې کې به امانت وي او د دې سره به علم موجود وي که چېرته قوت هم نه وي د سره علم هم نه امانت هم نه نو دا بیا سي برای نام امام دی خو امام عادل نه دی لکه خامخا چې ځان امام عادل ګرځي او سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله د دې حدیث مصداق ګرځي او دا غواړي چې الله رب العالمین ما د قیامت په ورځ باندې د هغه عرش د سوري د لاندې مال ځای راکړي چې د هغې د سوري نه علاوه بل سوری نشته زما محترمو او ډېر سخته ورځ ده ډېر د مشکلاتو ورځ ده ډېر د تکالیف ورځ ده د دې د وجې نه الله رب العالمین مونږ باندې احسان کړی دی مونږ ته ښېګړه را کړې ده مونږ ته دا ویلې چې ای بنده په دې خبره باندې ځان پوه کړه چې ته به دا اعمال وکړې دا اوصاف به په خپل ځان کې راولې دا صفات به په خپل ځان کې راولې نو الله رب العالمین تا به د هغه سختۍ نه بچ کړي او خپل د عرش د سوري لاندې به تعالی ځای درکړي داسې نور صفات هم مونږ بیان کړي مخکې درس کې د پکار د انسان نه د امام عادلون نه پکار دا چې خپل ځان کې عدالت راولي نو دا درې خبرې په ځان کې پیدا کوي چې القوه والعلم والامانه نو ګورې زما محترم دویم صفت چې علماو ذکر کړی هغه څه شی دی هغه قوت دی هغه امانت دی هغه علم دی نو همدغه شان زما محترمو د سلیمان علیه السلام په باره کې الله رب العالمین فرمایي چې سلیمان علیه السلام د چې کله هغه هدهد راغی او ورته یې وویلې چې زه داسې یو قوم مې لیدلی دی چې هغه د یو زنانه عبادت کوي وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يسجدون دا قوتو دا طاقتو چې دا کار وکړو نو سلیمان علیه السلام بیا څه وکړه ورته وویلې چې اوس تا به پته ولګي چې ته رښتیا وایې او که دروغ وایې لاړه دا زما خط ویسه هغې له که چېرته هغه راغی نو بیا به یې پته دې ولګي ارجع الیهم ویسه وله دا زما خط خط یې وکتو نو هغه راولېږلو او هدایا یې ورکړلې هغه بلقیس هم ډېر هوښیار وه هغه ورته هدایا راوړې که د هدایا یې واخیستې نو بیا دا د منصب والا نه دی بلکې دا د پیسو او د شیانو وږی دی چې کله سلیمان علیه السلام دا هدایا راوړې نو هغه ورته څه وویلې چې ارجع الیهم دا ورته واپس که او ورته ووایه فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون ګوره څومره د قوت خبره ورته وکړه څومره د پوهې خبره ورته وکړه څومره د علم خبره ورته وکړله که چېرته دې سلیمان علیه السلام د بلقیس هغه تحفه قبوله کړې وه نو بلقیس به په دې خبره باندې پوه شوې وه چې یاره دا د تحفې او د پیسو او د جلال او د منصب وږی دی نو سلیمان علیه السلام د الله قوت ورکړی پیغمبري ورکړی نبوت یې ورکړی هغه ورته وویل چې ارجع الیهم دا واپس کړه دیو ته فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها موږ به داسې لښکر راوړو چې د هغې به څه وروسته طرف به معلوم نه وي درته دریم صفت چې موږ علماو ذکر کړی دی د امام عادلون دپاره هغه څه دی هغه ځیرکوالی دی ذکاوت دی او په امورو باندې جلدي حاصلول دي زما محترمو یو کار چې کوي نو په هغې باندې به زرګ به کوي جلدي به پکې کوي تر څو پورې انسان جلدي نه کوي او ځیرکوالی په دې کار کې نه اخلي او ذکاوت په دې کې موجود نه وي نو دا انسان امام عادل نشي ګرځېدلی زما محترم پکار دا ده چې کله انسان امام عادلون ګرځي نو د هغې دپاره دا صفت مخپلول پکار دي لکه ما مخکې تاسو ته وویلې چې امام عادلون دپاره ټولو کې اولنی صفت څه هغه تفقد دویم قوت او علم او امانت دریم صفت زما محترمو هغه ځیرکوالی دی ذکاوت دی او په امور باندې جلدي کول دي کم امر چې وکړي د پکار چې هغه جلدي وکړی شي او په دې امورو کې به چې کوم فیصلې کوي په دې کې به هوښیارتیا به کوي په دې کې به چې کوم خپل د عقل نه کار اخلي دا نه چې بس دا چې صحیح کېږي او هغه به کېږي نه زما محترمو بلکې پکار دا ده چې دا انسان به ځان هوښیار ساتي ځان به زیرک ساتي هر طرف ته به سوچي هر طرف ته به خیال وي که چېرته په دې کې هر طرف ته خیال نه شو او زیرکوالی په دې کې ونه شو نو
هیڅ کله دا نشي کېدلی ځکه رب العالمین د نبي صلی الله د سلیمان علیه السلام هغه خبره ذکر کوي چې هدهد څه کار وکړو هدهد هغه زیرکوالی اختیار کو چې کله سلیمان علیه السلام ورته وویلې چې هدهد ته چېرته وي پرون غایب وي د څه نه کار واغستو د ذکاوت نه کار واغستو او ډایرکټ ورته وویلې څه ورته وویلې احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین ما داسې یو شی ولیدلو چې هغه تا ته معلومات نشته دی او زه د سبا د کلي نه رالمه هلته څه شی و اني وجدت امرأة تملكهم ما یې ولیدل یو زنانه چې هغه باچا وه واوتیت من کل شی او هغه له ورکړی شوی هر یو شی ولها عرش عظیم او د هغې دپاره یو ښایسته عرش موجود و وګورئ زما محترمو دا زیرکوالی دا ذکاوت دا امورو کې جلدي کول که چېرته هدهد دا خبره د هوښیارتیا نه کار نه وی اخیستی د ذکاوت نه کار نه وی اخیستی خبره یې جلدي زر ورته نه وی کړې او ځان یې لیټ کړی وی سلیمان علیه السلام تیار ورته غوسه و هغه خو ویلي و چې او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين زه به دا لالومه دا چېرته تللی و ځکه زما محترمو کوم انسان چې غواړي چې د دې حدیث مصداق وګرځي او امام عادلون ځان راولي نو هغه ته پکار دی چې هغه ځان کې زیرکوالی او خیارتیا او دغه پیدا کړي زما محترمو بل صفت چې امام عادلون دپاره علماو ذکر کړی دی هغه څه چې التواضع د انسان کې تواضع موجود دی تکبر به پکې موجود نه وي ځکه چې انسان کې تواضع موجود وي نو الله رب العالمین اوچتوي خو چې تواضع موجود نه وي نو الله رب العالمین ښکته کوي د دې د وجې نه زما محترمو انسان ته پکار دی چې هغه کله د خپل امام عادلون د حدیث مصداق ګرځي نو هغه ته پکار دی چې ځان کې تواضع پیدا کړي ځان کې د الله رب العالمین طرف ته انابت پیدا کړي خشوع پیدا کړي نو هله به انسان د دې مرتبې دغه ګرځي بل زما محترمو بل صفت چې امام عادلون دپاره او د دې حدیث د مصداق د جوړېدو دپاره دی هغه الولا دی د چا دپاره ولا کول دی د خپل وطن دپاره امام او حکمران به هغه چې د خپل وطن محبت ورسره موجود وي چې هغه انسان چې خپل وطن محبت ورسره موجود نه وي نو هغه به څنګه چې کوم دی باچا شي ټیک د باچا به شي خو د وطن دپاره بس نشي کولی ولې ځکه چې د هغې ټول اعمال ټول کارونه ټول افعال دا ټول چې کوم د وطن خلاف وي نو هم دا بیا عادل نشي کولی ځکه د دې چې کومه رعیه موجوده ده هغه رعیه به د نه خوشحال نه وي چې خوشحاله نشو د بیا هیڅ هم نشي کولی زما محترمو نو د دې د وجې نه پکار ده د دې خبرې ته سوچ پکار دی چې انسان امام عادلون لاندې ځان راولي نو هغه دې څه وکړي هغه دې دا صفات په خپل ځان کې راولي چې دا صفات یې راوسته نو د دې حدیث مصداق به وګرځي او الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې به دا د هر قسم د مشکلاتو نه هر قسم تکالیفو نه به دا بچ کړي او د خپل د عرش د ستوري د لاندې به هغه راشي الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او ان شاء الله را روان قسط کې به موږ د امامت ذکر کوو چې د امامت څونه وسیب شی دی چې د امامت داسې شی او د هغې نه بعد بیا به د دې منزلت ذکر کوو د دې صفات نور به هم ذکر کوو الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ